السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اکثر خلق یو سوال یو تپوس کوي، سوال او تپوس دا کوي چې یعنی ما ته به څنګه پته لګي چې زما رب ما سره محبت کوي. زه د الله رب العزت په نسبت د ټولو نه مقبول ترین انسان یم. نو د دې ډیر علامتونه علماء ښودلي دي. یو علامت چې کوم دی هغه په دې کې دا دی چې کوم انسان سره الله رب العزت محبت کوي، مینا کوي، او د الله رب العزت په نسبت دا انسان چې کوم دی دا مقبول ترین انسان وي، نو په ده باندې الله رب العزت مختلف قسم چې کوم دی حالات او ازمایښونه راوړي. کله دا ازمایش چې کوم دی دا د مال په شکل کې وي، د سره ډیر زیات مال وي، الله رب العزت دنه مال واخلي. کله کله دا ازمایش چې کوم دی دا د بیماری په شکل کې وي، دی ټیک ټاک وي، الله رب العزت په ده باندې یو بیماری مسلط کی. یا چې کوم دی بل علامت چې کوم علماء ښودلې دی چې تا ته د دې خبرې اندازه ولګي چې زما رب ما سره څونه مینه کوي، د دې اندازه به تا ته د دې نه لګي چې کله ته یو نیک عمل وکړې او په دغه نیک عمل پسې متصل تا ته د دویم نیک عمل کولو توفیق ملو شي. مثلا تا د ماسپښین لمونځ وکړو د جمع سره او د مازدیګر د لمونځ توفیق تا ته الله رب العزت درکو، نو دا په دې خبره باندې دلیل دی چې دا لومړنی لمونځ چې کوم دی هغه د الله رب العزت په نسبت باندې قبول شوی لمونځ دی. چې کله تا ته د یو نیک عمل نه بعد د بل نیک عمل چې کوم دی تا ته الله رب العزت توفیق درکړي، نو دا د الله رب العزت د طرف نه چې کوم دی د قبولیت نښه ده. دې سره دویمه خبره، دا کم حالات چې الله رب العزت په دې خپل بنده باندې راولي، نو دا د دې لپاره راولي الله رب العزت چې نه دا بنده دی په هر ځای کې ما سره د محبت دعوه کوي، دی په هر مجلس کې په هر ځای کې دا دعوه لري چې زه د خپل رب سره ډېره زیاته مینه کوم. نو د دغه امتحان لپاره الله رب العزت پتا باندې حالات راولي. د ګوره قرآن کې الله رب العزت د دې تذکره کړې ده. الله فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی الله امتحان اخلي دستا د مال په ذریعہ باندې، د اولاد په ذریعہ باندې. نو دغه قسم حالات الله په د باندې راولي چې کله دی د صبر په پیمانه باندې پوره وي او د الله رب العزت سره د غمینه چې کم ده دا په زړه کې حقيقي مینه وي، نو دی به په دغه حالاتو باندې صبر کوي او دی به په دغه ازمایش باندې صبر کوي او دی به د الله رب العزت طرف ته متوجه کیږي. نو چې کله دی په دغه حالاتو کې د الله رب العزت طرف ته متوجه شو، نو الله رب العزت بیا یو اعلان کوي. او اعلان الله رب العزت سکی اعلان الله رب العزت دا کوي فرشتو په مجلس کې الله اعلان کوي چې اے فرشتو تاسو گواه اوسئ د پلانکی بنده سره زما ډیره زیاته مینه ده، تاسو مسره مینه شروع کې. فرشتي چې کوم دي هغه आवाज وکړي چې یا الله د ستاسو سره مینه ده، نو موږ مسره مینه کوو. بیا فرشتو د الله رب العزت حکم کوي چې اوس لاندې لاړ شي ځمکې ته او په هر محله په هر کور کې بلکې په هر ځنګل کې او صحرا کې دا اعلانونه وکړي چې د پلانکی بنده سره الله رب العزت مینه کوي، تاسو مسره مینه شروع کې. نو دغه فرشتي چې بیا ښکته راکوشي نو هر ځای دا اعلانات کوي. دا بعض خلک په مونږ تاسو به وینئ چې د هغې سره غیر اختیاري چې کوم دی په زړه کې یو مینه پیدا شي، نو دا هغه مینه وي چې الله رب العزت د دغه انسانانو په زړونو کې براه راست چې کوم دی د کس مینه واچي، ولې د سره د الله رب العزت مینه ده. نو دا د الله رب العزت سره د مینې او د هغه سره د تقرب چې کوم دی یو غټه نښه ده چې تمام بندگان به الله رب العزت چې کوم دی د هغې په زړونو کې د ستا مینه واچي، حتی چې د ځناورو په زړونو کې به الله رب العزت د ستا مینه واچي. او د الله رب العزت سره دا مینه په کوم اعمالو سره پیدا کیږي. دا مینه چې کوم ده د دې کې د ټولو نه په لومړني نمبر باندې چې کوم ده هغه تقوا ده. چې د کم انسان په زندګۍ کې تقوا راشي او د الله رب العزت یره د په زړه کې راشي،
نو دا د ټولو د تمامو نیکو اعمالو چې کوم دی دا زړه دی، دا عمل د تقوا دا عمل چې کله د ستا په زړه کې تقوا راغله نو الله رب العزت سره د ستا مینه پیدا شوه او تا سره د الله رب العزت مینه پیدا شوه. اوس د تقوا معنی څه ده؟ د تقوا معنی چې کوم ده دا علماء ډېر په مختلفو اندازو کې مختلفو طریقو سره کړی ده او ډېر معنی یې کړی دي د دې، خو یو اسانه معنا په مختصرو الفاظو کې د تمامو معنو خلاصه هغه زه ستاسو مخې ته ږدمه. د تقوا معنی چې کوم ده چې څونه علماو معنی لیکلي د هغې نچوړ دا دی چې هر هغه کار پرېښودل چې هغه باندې الله رب العزت ته ناراضه کیږي، یا هر هغه کار پرېښودل چې په هغې کې شکوک او شبهات وي، یعنی د شکوک او شبهات والا کار نه به هم خپل ځان محفوظ ساتي، دا د تقوا معنی ده. او هر هغه کار اختیارول چې کوم د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي، او بیا دی کې هر هغه کار چې په هغې کې تا ته ذره برابر هم دا لګي چې په دې به زمان رب راضي شي نو هغه اختیارول، دا د تقوا معنی ده. چې کوم انسان تقوا اختیار کې په د باندې به حالات خامخا راځي، ځکه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې یو کس دا غواړي چې زه د رب په نسبت باندې مقبول بنده جوړ شم او په د باندې د حالات رانشي، په د باندې د ازمایښونه رانشي، په د باندې د مصیبتونه رانشي، نو دا محال خبره ده، دا ناممکنه ده. ځکه چې د الله رب العزت تقرب حاصلولو دپاره به ته قرباني ورکې، په تا باندې به ازمایښونه راځي، په تا باندې به امتحانات راځي. حالانکه دا ازمایښونه امتحانات دا په انبیاو باندې راغلي دي، حالانکه د هغې هغه ډېر سخت دي، په تا باندې به د ستا د ایمان او د ستا د اعمالو مطابق راځي. نو دا لازم او ملزوم سیز دی. بل روایت کې راځي د الله رسول فرمایي چې کم کس الله ته نږدې وي په ده باندې به ازمایښونه داسې راځي څنګه چې د غر د څوکې نه په ښکته باندې اوبه راځي، دونه تیزۍ سره به په ده باندې ازمایښونه راځي. نو دا د الله رب العزت سره د محبت او د هغه سره د عقیدت یو علامت دی. په چا باندې داسې حالات وي او په چا باندې داسې ازمایښونه، نو هغې دې نه پریشانه کیږي او نه د هغې خپل ځان په پریشانۍ کې مبتلا کیږي، بلکې صبر دې وکړي او خوشحاله دي شي په دې خبره باندې چې زه خپل رب چې کوم دی یاد کړم او نور د مزید د الله رب العزت طرف ته متوجه شي او اعمالو کې چې کوم دی هغې کې د نوره مضبوطیا او اعمالو کې د کثرت پیدا کی. الله رب العزت په دغه ازمایښونو نه وباسي او چې څونه نعمتونه دي د هغې په ډبل و الله رب العزت ورکوي. الله دې موږ ټولو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.